د یو عالم مرګ دا د ټول عالم انسانیت مرګ دی. مرحوم مفتی سردار علي حقانی رحمه الله پرون اکسیډنټ وشو، وفات شو، شهید شو. نن یې جنازه مو شوه، دفنم شو. الله کریم دې د هغه کامل مغفرت نصیب کړي او ورثاو ته، بچو ته، اهل خانې ته دې الله رب العزت کامل بلکې ټولې پښتونخوا ته دې الله رب العزت صبر جمیل نصیب کړي. ځکه هر یو کس په ده باندې خفه دی، هغه که عالم دی، هغه که طالب دی، هغه که عام انسان دی. ځکه مفتی صاحب محترم چې د سره زمونږ تعلق و تلو راتلو به دا یو ډېر داسې شخصیت و چې په عوامو کې ډېر مقبول و. د ده بیان د دغه که تاسو وګورئ نو ډېر عوامي انداز کې به دی لګیا و، خپل خطابت، خپل تبلیغ به یو قسم ته کولو. نو مرګ دا حق دی، په دې کې هیڅ شک نشته. مرګ به هر چا ته راځي، چا ته مخکې، چا ته وروستو. خو بس یو څو خبرې کول غواړم. زه خپله انتهایي زیات بیمار یم، مرۍ مې بنده ده. تقریبا په دې لږ وخت کې مې ډېرې دوایانې هم وخوړې، خو مرۍ مې ډېر انتهایي درد کوي، تبه مې هم و. د هغې باوجود تقریبا سهار 10-11 بجې مونږ روان شو د پېښور نه نوښار طرف ته او جنازه کې م شرکت وکړو. دې نه علاوه څنګه چې ما تاسو ته وویلې چې دا خو بس د ژوند سره تړلې خبرې دي. زه په دې موقع باندې یو پیغام د نوښار چې کوم اوسېدونکي دي، باشندګان دي د نوښار چې څومره خلک دي، مسلمانان پښتانه دي، هغه ټول ته زه ډېر زیات خراج تحسین پیش کوم. د هغې هغه خدمت ته، د هغې هغه مهمان نوازۍ ته زه انتهایي زیات خراج تحسین پیش کوم او ډېر ورته دعاګو یم. الله کریم دې د هغې دغه ټول خدمات قبول او منظور کړي. ځکه په زرګونو کسانو ډېره درنه جنازه وه. په دې تصویرانو کې، ویډیو کلیپس کې به تاسو ته ښکاري. نو ډېر زیات خلک راغلي وو، انتهایي ګرمي وه، نور انتهایي تیز و. د دې باوجود چې ډېر بېشماره خلک وو، ما چې وکتل نو زه انتهایي په تکلیف باندې وم. مونږ هغه شارټس اغوستي نه دي، خو ما چې خپل آنکو دی که حال تاسو ته زه وایم چې ما په خپلو سترګو ولیدل نو د نوښار خلکو کوڅه په کوڅه باندې، کور په کور باندې، هر یو چوک، هر یوه لاره کې دی موجود و او د یخو اوبو بالټي، کولرونه دی لګولي وو او هر یو کس باندې به باقاعده اواز کولو چې راشئ اوبه وڅښئ، یخې اوبه وڅښئ. نو دا یو ډېره د مهمان نوازۍ د خدمت او دغه نمونه دی پیش کړه چې یاره واقعي د دومره خلکو دپاره د یخو اوبو انتظام کول، د هغې خدمت کول، دا واقعي د نوښار خلک په دې باندې د خراج تحسین قابل دی. الله کریم دې د خدمت قبول او منظور کړي. باقي مفتی سردار علي صاحب رحمه الله د هغه چې کوم پهچان دی، د هغه چې کوم وعظ نصیحت دی، د هغه چې کوم حالات دی، هغه د چا نه پټ پناه نه دي، هغه تاسو ټولو ته ښه معلوم دي. په هغې کې زه څه هېڅ نشم ویلی، خو الله دې د هغې په حال باندې رحم وکړي، دعاګوي ورته او الله کریم دې د هغې اهل خانې ته، د هغې بچیانو ته دې الله صبر جمیل نصیب کړي. ځکه بچي واړه واړه دي او باقي څومره علما چې زمونږ اهل حق علما دي، هغه ټولو ته مونږ دعاګوي چې الله رب العزت د هغې حفاظت وکړي. دغه رنګې سوشل میډیا سره زمونږ تعلق دی. سوشل میډیا باندې مونږ اوس ګورو مفتی صاحب پسې قسمه قسم خبرې کېږي، قسمه قسم کمنټس، پوسټونه کېږي. نو دا یو خبره نوټ کوي مفتی صاحب محترم، الله دې د هغې ټول ګناهونه معاف کړي. چې هر څنګه و نو یو عالم و، د عالم نوم ورباندې مفتی و. بل دا دی چې هغه ټولې خبرې یو طرف ته که هغه د ژوند سره تعلق ساتي، خو چې کله یو انسان مړ شي، دین اسلام دا وایي چې بیا به د هغه برایي نه بیانوي، د هغه نیګیټیو پوینټس به بیا نه بیانوي، د هغه په نقصان. او بل دا د مسلمانۍ پیشه نه ده چې یو مسلمان ته نقصان ورسېږي او بل مسلمان دې په هغې باندې خوشحاله شي. دا د مسلمانۍ پیشه نه ده، د مسلمان شان دا نه دی. نو هغه که هر څنګه و، هغه خبرې د هغه د ژوند سره تړلې وي، نو تاسو او موږ ته پکار دي چې اوس هغه وفات شو، چې وفات شو نو دین اسلام وایي چې تاسو هغه نیګیټیو پوینټس مه ګورئ، د هغه پازیټیو پوینټس ګورئ، د هغه ښه وایې بدې مه وایې. نو موږ دین اسلام ته ګورو، ځکه چې د هغه معامله اوس د الله سره شوه. نو موږ تاسو پکار دي چې هغې پسې خبرې، بیډ کمنټس د دې نه ځان وساتو، دعا ورته وکړو چې الله کریم دا منزل اسان کړي. الله دې